د خیبر پختنخوا وزیراعلی امین گنڈا په وینا باندې پری راشن او 10,000 روپۍ چې دي دا ورکړل شوې. په دې سیټ کې به تاسو ته د تصویران چې دي دا به ښکارېږي. د کس له هم راشن ورکړل شوی دی او ورسره چې دی یو لفافه ورکړل شوی دی چې په هغې کې وله 10,000 روپۍ چې دي دا ورکړي دي. نو دا د خیبر پختنخوا وزیراعلی امین گنډا په وینا باندې چې دی دا تقسیم شوي دي. دا هغې کسان له ورکړل شوي دي چې کم کسان په پی ټي آی کې، ځکه زیاتره کسان وایي چې پروګرام شروع شي که سولر سیسټم شروع شي وایي دا به خالي پی ټي آی ورته ملویږي. نو دې ځل چې دا راشن او دا روپۍ تقسیم شي نو دا خالي پی ټي آی ورته چې دی هغو ته ملو شي. که تاسو یې نو جنډه چې ده دا ورسره هم شو شوي ده، لکه څنګه چې په پنجاب کې مریم نواز د خپل پلار تصویر او خپل تصویر یې لګولی پارچې باندې او هغه ورکوي. نو دغه شان د دوی سره د پی ټي آی جنډه چې ده دا اوچته کړې ده. په راشن باندې خو دا تصویر نشته، خو دا جنډه چې ده دی ورسره خالي اوچته کړې. دی هغې کسان له ورکړی دی کم کسان چې ګرفتار شوي دي، چې په 9 مئی کې کم ګرفتار شي یا په دغه کې 26 نومبر باندې چې کم ګرفتار شي د هغو خاندان ته چې دی دا پری راشن او 10,000 روپۍ چې دي دا ورکړی شوي دي. نو دا د په علاقه کې چې کم کسان نو هغه کسان له دغه ورکړی شي. که نور کم کسان نیولی شي نو هغو سره هم رابطه وکړئ چې تاسو ته هم دغه راشن او 10,000 روپۍ چې دي دا میلاو شي. نو دا خالي پی ټي آی ورته میلاو شي دي. او نور که تاسو پری سولر دا نور وایې نو دا د عام عوامو لپاره دی، او دا چې دي دا خالي د پی ټي آی دپاره دي چې دغه راشن ورکړی شوی دی او 10,000 روپۍ ورکړی شوي دي.